عن अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्साई अलल अर्मिलति वल मसाकीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह व कल्लज़ी यसूमुन नहारा व यक़ूमुल लैल। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दे हदीस ला چې کوم عنوان ورکړی دی ناغه دا دی چې د یو سړی کله یو یتیم سره یو مسکین سره یا کونډې سره ښېګړه کوي نو دله به الله څومره اجر ورکوي. فضل من یعول یتیما، دا چا فضیلت چې هغه د یو یتیم او د یو بے اسرے بندہ خیال ساتي. هغه دا پاره د سیدنا ابو هريره رضی الله عنه حدیث نقل کړی. یتیم دارنګ کونډه دا دوا معاشره کې هغه افراد وي چې ډېر بے اسري وي او ډېر کمزوري ګڼل شي. عمومی طور د یو ښځې خاوند چې مړ شي نو خلک هغه ښځه سپېره ګڼي، ښه ښځی نه ګڼي. مجاورت چا سره د ګاونډګیرۍ څه فایدې او نقایص خو یي که نه. مونږ هم ډېرې زمانې پورې هندوانو سره ګاونډیان پاتې شوي وو. په دې وجه د هغې اخلاق، د هغې عادتونه، د هغې عقیدې همون کې راغلي دي. کم خلک چې اوس هم هندوانو سره اوسېږي نو ښکاره چې د هغې عادتونه به زموږ نه هم ډېر خراب وي. پاکستان او هندوستان چې لا نه و جوړ، مشترکه هندوستان کې په دې ټولو کلو کې هندوان موجود وو، سیکان پکې موجود وو. او د ازادۍ نه وروستو بیا تقسیم چې کله وشو نو هندوان خپلو هغه علاقو ته لاړل چې هغه د هغې اکثریتي علاقې دي. انسان د انسان نه اخلاق هم خپلوي، عادتونه هم خپلوي، عقاید هم خپلوي. زمونږه ثقافت باندې، زمونږه تهذیب باندې د هندوانو اثر په دې وجه دی. او بیا نن خو وجه دا ده چې زمونږ هر یو مسلمان هغه هندوستان سره ډېره دشمني کوي. پکار هم نه چې وکړي، خو عجیبه دشمني ده، ډرامې د هندوستان ګوري او ګان هم د هغې اوري. په دغه وجه باندې هغه هندو ثقافت، هندو تهذیب، هندو عقیده هغه زمونږه معاشره کې خوره شوې ده. بلکې اوس خو نمونه هم خلک د هغې دي. دا نهایت دینی بے غیرتی ده. پکار داری چې یو سړی د خپل دین نه واقف وي او د غیر مسلمو ثقافت، تهذیب، عقاید، اخلاق نه خپلوي. هندوانو کې دا عقیده اوس هم شته دی چې د کومې ښځې خاوند مړ شوی دی دا ښځه سپېره ده او دې وجې نه هغې به پخوا داسې کول. اوس هم بعضې علاقې داسې شته چې ته موږ بیکورډ وایو چې هغې کې اوس هم هغه رسم دی ته رسم ستی وایي چې کله به د یو ښځې خاوند مړ شي نو هغې به ویل دې ښځې ته د ژوند تېرولو څه حق نشته په دنیا کې، ابه د خاوند سره سوځوله. بیا داسې خلق مو چې هغې خو به ستی کول نه کول، انسان به نه سوځو، لیکن ښځې ته به د دویم نکاح اجازت نه ورکو. دا دویم څیز پښتنو بالخصوص خپل کړی دی. د یو ښځې چې کله خاوند مړ شوي او ته هغې ته ووایې چې نکاح کول غواړي نو هغه بس دغه یو خاوند کافي و.
حالای چې قرآن او حدیث کې په دویم نکاح باندې زور ورکړل دی. وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم. ارامل ایاما کونډې رنډې د هغې دویم نکاح کول پکاري. سورۃ النور کې سورۃ الاحزاب کې قرآن مجید دې طرف ته ترغیبات ورکړي دي. دا صعیب نه دی. څنګه چې یو انسان ظاهري جسم د پاره د خوراک کاک ضرورت دی، نو دارنګې جنسی تسکین هم یو بنیادی ضرورت دی. یو سړی که دا ښځه مړه شي او دویم نکاح کوي، نو زمونږ خلک وایي چې دا ډېر لوی ګناه دی. او کله وایي دې ژوند ته وګوره، واده ته وګوره، عجیبه خلک دی. یو سړی په قرآن مجید عمل کوي، دویم واده کوي، دی که څه عیب دی؟ عیب خو هغه وی چې د بدکاري کوله. دا مرض مونږ کې راغلی دی د هندوانو د مجاورت د وجه، د هغې د ګاونډګیرۍ د وجه. اسلام نه مونږ نه واقف یو. په دې وجه که مونږ وورو چې فلان کې بزرګ مشر سړي واده وکړو یا فلان کې ښځې بل خاوند وکړو، نو خلک وایي چې ښه دې ته خاوند هم رایادېږي. دا ټول د دین نه بې خبري ده. اسلام نه او د قرآن نه انسان واقف وي، نو پای کې دا څه شی نه وي. ډېر داسې صحابه کرام دي چې د هغې د ښځې د وفات نه سمدستي یو ورځ دوه ورځې وروستو نکاح کړی دی. که ستا دې معاشره کې څوک داسې وکړي، نو څه وایي ورته خلک؟ دوی به دا وایي چې په ښځه یې څه پروا نه وه. پروا یې ولې نه وه چې سړي ښځه مړه شي، نو پروا یې نه وي. لیکن دا هم یو انساني ضرورت دی. په دې وجه شریعت په دې څه پابندي نه لګولې. البته ښځه باندې پابندي شته دی چې هغه به د خاوند د مرګ نه وروستو تر څه وخته پورې نکاح نه کوي. هغه وخت متعین دی او د هغې یو فایده را ضرورت دی. هغه دا چې واده واله ښځه یې، نو ممکن ده چې د دې خېټه کې د زوړ خاوند اولاد وي. د دې وجه نه د هغې فیصلې ښکاره کېدو پورې به دا انتظار کوي د واده نه. او چې کله پته ولګېږي چې او مسله ختمه ده، نشته څه اولاد، نو بیا به دا نکاح کوي. په کې خو یو دغه د نسب خبره ده، دویم په کې د ښځې سیفټي ده، حفاظت دی. چې څلور میاشتې 10 ورځې کې کوم اولاد پیدا کېږي د دې، نو دا به د زوړ خاوند ګڼلی شي. نو دکه پابندي صرف په ښځه وي، په نارینه باندې د باب کې شریعت څه پابندي نه لګولې. یو ښځه د هغه بالفرض د نکاح د عمر نه وتې ده. د نکاح عمر یې زنانه دپاره، نارینه دپاره نه. ځکه الله رب العزت د زنانه وجود هغه داسې انداز کې جوړ کړی دی چې چونکې هغه معمل دی، هغه کمزوري زیاته محسوسه وي. نو دې وجې نه د هغې د ژوند یو خاص وخت دی چې د هغې نه وروسته هغه بیا آیسه وي، ناامیده وي. په دې وجه د هغې د نکاح عمر هغې ته نشي ویلی. دغه شان ښځو ته ارامله او ارامله وایي. د هغې به خیال ساتلی شي. کله یو بوډا هم داسې وي چې ټیک ده د هغه عمر خو د واده دی بالفرض، خو نه کول غواړي، نو هغه ته هم ارامله ذیل کې هغه هم راځي. خو د حدیث کې کوم چې مونږ وایو، په دې کې د دغه شانتې کسانو سره د خیر ښېګړې کول حکم دی. ترغیب دغه دی چې داسې خلکو سره مونږ خیر ښېګړه کوو. دا معاشرتی ذمہ داری ده. تفصیل نور رستو کو. دویم قسم خلق دے حدیث کې هغه ښودلی دی چې هغې ته مونږ یتیم وایو. یتیم یتم نه وته دی، یتم بې اسره ګی ته وایي.
बेअसरे बनी आदम अगत यतीम हुई। आम लुगत के योदा से सड़े चागा सोख न लरी नागतम द यतीम इतलाक इस्तेमाल पर की, लेकिन शरीयत की द यतीम द पारा खास तारीफ। यतीम आगा माशूम या माशूम तो वही चले बालिग नहीं और प्लारे मुर्शरी प्लारे मुर्शो तो प्लार द बची जिम्मेदार भी तरके में पूरे तरके में जदे बालिग नहीं कि बालिग शी बेरेदार लगटी है मुंग सरा प्लार और मोर दा खेगड़ गई दा एहसान दे तो जवाने उम्र के मुंग खुराक रा गई, इसकाक रा गई, कोर रा गई, जामे रा गई, एहसान दे ना फरीजा ना फरीजा तरहा के वक्त पूरे दा तरके में जदे बालिग शेर नहीं देवजना दा सा मसला निश्त रे कि पपलार करने दे जुई द पारा वादा कवली अरे शरीयत हो कम ना आखा खबर था चिपलार लगी और जुई द पारे और खरिश्त हो गई अखराजात पखपला बर्दाश्त की आखा खबर हो, लेकिन बाद खलक दा फर्ज गड़ी पपलार अशोक दरोग वही कदा चलिशिन प्लार जिम्मेवारी शरीयत द ज़ाबितो खिलाफ मत ला तजरो वाज़रतन विज़र उख़रा अल्लाह दे यो दा अमल बोझ पबल न हो चाहिए दरो वही खलक हाँ टिक दे यो माशरती जिम्मेदारी दा, लेकिन दीनी जिम्मेदारी न दा। दीनी जिम्मेदारी आगे तो हुई चागा अल्लाह और दागा रसूल लागे तायुन करी अल्लाह और रसूल ला तायुन न देगड़े दा फर्ज न दी प्लार वाले अलबत्ता प्लार एहसान उ की दा बचीले निकाह को दा एहसान दे प्लार पकार रहे चे बच्चे आगा तस्लीम की, लेकिन दा दागा जिम्मेदारी न दा। देवजन यो माशूम चिकला द नाबालिख्तिया उम्र के दे और दागा प्लार मलशे दे माशरे दे जिम्मेदार दा चे दागा ख्याल सके तरद दे जिम्मेदार दे मामाए जिम्मेदार दे माशरती अफराद च स्मृति जिम्मेदार दी चे दे तीमाना ख्याल सके जमुंग दे माशरे के दा जिम्मेदारी तकरीबन मफकूद दा सोक न पूरा गई तासु गोरे यो यतीम अब अदा से किस्मा तरबियत दाग की चिपागे के और पे खर के फर्क नहीं दागे वजह दाई चे कागर वाने की और सो कागर तकारी नाकारी दुन के दुश्मने पर नजर कारी हकीकत तख्कारी और आगे तरफ ना अगीद अल्लाह द रहमत ना दुमर मायूस और ना उम्मीद हुई चिकई सड़े द खेगड़ी पर खातिरम द यो यतीम सरस सख्त खबर गई नागागी पर दुश्मने गणी ना माशरे के बिगाड़ पैदा शे पुराने पैदा शे अगर इस्लाह तो उनके इस्लाह और तरबियत नहीं बल्कि जोर नहीं महज और अगर नौरम दा अल्लाह ने तुम ना उम्मीद दी मायूस दी ची द खेगड़े कार तम अगी बद नजर बानी पूछी द यतीम तरबियत कवल दागा ख्याल सातल दागा माशरे जिम्मेदारी दा दासुमरा हम सिजुनो दा ढेर ज्यादा हम हदीस कराजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकला रसूल शो वाह अगत मिलोश वा नुकोर तरागे वागो फरमायल माँ बाने बड़स्तन वाचवे खशी तो अला नफ्सी उसे पजान यरेगा सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगत खबर है गई कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा ता तो से नुकसान निशी रसे दे ता अल्लाह चरे न पशेमान कई न बदरसवाले दे दागे वजह दारा चिकम माशरती अखलाक दिए पता कि मौजूद दी इन्नका तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम
वतुईन अला नवाइबिल हक़। दा द रसूलुल्लाह सल्लम दागे ज़माने सिफ़तुन दी चिला पैगम्बर शवे नौ मादूम आगा चाहता हुई चागा सर सनई कल आगा चाहता हुई चा गरीब बेलासो बेखपुई सुकीना नवाइब दनाइब तो जमरे तकलीफ तो हुई दा अखलाक दी दा अखलाक नन ज़मुंग माशरा की निशी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मुशरिकानो माहौल के उसे दो, लेकिन अल्लाह अगलद इब्तिदाना अखलाक वर्गलू। सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आगा अखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तखई कि अल्लाह बता चरे नामुराद कई न बोले तहमिलुल कल यो सड़े च दागा सूक निश्तरे नो तरागा बोझ चते ज़मुंग दे माशरा की जो सोकदासी च दागा सोक नहीं दागा बोझ सूक उचते द टोल नमक के खुदागा खपल बची दुमरा बेगैरत और नालायक गई चागी द खपल बूढ़ा प्लार या द बूढ़ा त्र या द बूढ़ा रोर या द बूढ़ा मामा सब ख्याल न सकी दे माशरा के दाद बेगैरत रसमशत पकारदाई तो सड़े द खपल मशर ख्याल सदी और दियो सड़ी हिस्सोक निश्तरे बची निश्तरे खुरई निश्तरे रुन निश्तरे दा मुसलमानानो माशरा दा दागी फरीज़ा चागी दा है सड़ी ख्याल सदी ख्वाह कागा नारी नहीं और ख्वाह के जना मुंग दारे अजीब दौर अजीब ये उपलार बातल्लस जामन सादी शल लूण दबा खुराक वर गई करे चिदा अपलार गरीब द गठे वटे न प्रियूज ना औलाद तकसीम की बमियाँ से चिदा प्लान के प्लार व प्लान की रोड सर या मोर व प्लान की रोड सर हम गैरत दे देता अडेर मुदासिम लिदली चिकलागा प्लार सर खेगड़ की या मोर सर नाजा सर लिगी दार दे ज़माने औलाद में नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह औलाद दासी पता सो के अक्सर प्लारान दी जुई नम ताचे वो बच्चों खर्च का तासु निकली इतना सर जमा बच्चे परे तारीख पैदाश हो हमारे वक्त स्कूल के दाखिल के जुमात तने वो तो प्लान की जाएगी हमारा प्लान की दाखिला होगा कम प्लान लिखी था ऐसा औलाद बोले दासी बीदी नशी दागे वजह दाई चमुंगा औलाद जुमात तनबूदु जमुंग ख्याल लाई च देवा अंग्रेजी स्कूल दलल शी नाल त वदे अंग्रेजी दकी चल बोश यो सड़ी अंग्रेजी दकड़ा सा फायदा लगता इस फायदा नहीं है बेशमेरा खलक नहीं अंग्रेजी वर्जी मुंग खपल बचे जुमात तन बुजू द दीन आलिम तैन की नो दासिजुन दीन आलिम खई तो बिया अल्लाह ने माफी की पर जुमात के उम चिकम साहेब नास्ती नागे के और फिरौन के फर्क नहीं दागा खुले की द पैगंबर जब नहीं दागा खुले के द शैतान जब पज़ैर दी च माशूम तागा अखलाक उखई आदात उखई सही तरबियत होगी लागा नलवे खरजूर नवी नस्ल नमुंग से और न जुमात के दागी तरबियत और तालीम था न पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम है दीन बदा का सुजन जोड़ेगी दागम जितने जोड़ेगी हर यो सड़ी पखपल मख यो द्वे मख चोल लिल्लाह दा मख लरे के तद्वैम पोस्ते के जान न लरे के असल पोस्ते के खपल कर गए अगर आए चे इंसान धन न संगदे न बाहर दम नासी चे खलक पे न दोगेगी पकार राई चे मुंग नवी नस्ल त दीन खयू अल्लाह और रसूल ता गरावलू
په جماعت کې د قرآن او سنت په نوم باندې کم کم شرکیات او بدعات کی، کم کم رسمونه رواجونه خلق خیخ، څومره غلط طور طریقې خیخ، ما سیوا د دینه بل کار یې نه چې فلانه کافر دی فلانه کافر دی. دا د مسلمانانو طریقه نه ده. نن کوي خلک وی علم ډېر شوی دی، نن چې څومره جهل دی والله العظیم کو دومره مخکې وچر علم دی ته نه وی دا کم خلک چې کوي علم ځان لسیز دی. بشمیره علما دې روزو کې فارغي. دا سوال ما ډېر کړه تا کړه. بشمیره مدرسې دی الله دې نور مډېرږي، مدارس مخالفت نه کو. خدا هرې مدرسې نه او ستن په کال کې شل او 25 عالمان حافظان دا روزي کنه. پاکستان کې او ستن څومره مدرسې وي؟ 2.5 زره حساب کړه یې وړې ده. و چې او ستن شل کسان روزي د هرې مدرسې نه او 2000 مدرسې نو په هر کال کې څومره عالمان فارغيږي؟ 4.5 لکه تقریبا. بیا وګوره استاد معاشره کې 4.5 لکه عالمان شته دي او ته شي امامانی بس امام عالم نه یہ حفظ کړي حافظی ناغه عالم نه او یا صرف امامی علم جدا یو چیز دی هغه نشته جاګ برسر زمین حقایق د غری چې کم سړی راضي هغه د موږ د ابجد نه واقف نه هغه د معاشره په چلولو د سره نه پوي او که سلک ډېر علم وسري هغه اخلاق نه پیاده اخلاق ورسره نه. دا زمونږ معاشرتي حال له په دې سیوا د جړا نه بل څه نشي کېدای. چې یو سړی 8 کاله 10 کاله 12 کاله په دین ولګي او دا هغه نه سړی جوړ نشي مسلمان خبره ده نو په داسې علم به څوک څه کوي؟ انسانیت بنیادی چیز دی او انسانیت څه شی دی؟ اپا عبادت نه ښکاره کېږي. زموږ یو غلطي دا ده چې مونږ وایو سړی جمعات ته راولا دی لمونځ شروع کړي. دا ټیک دی یو فریضه ده دغه نه انکار نه کوو، لیکن اصل چیز هغه معاشرتی برایې ختمول دي. معاشره کې چې کم کسان بے کس دي د هغې څوک نشته دی یار دوست مددگار باید چې د هغې امداد وکړي شي. ما تېره جمعه م ویلي وو اوس که دلته څوک راشي دې جومات ته چې ما ډوډۍ نه ده خوړلې نو زما خیال دا نه چې دی د کلي دې کسانو کې یو پاسي هغه بوځي چې دا زه ډوډۍ بوځم هر یو سړی خپل وباسي. دومره زمونږ د اخلاقو دیوالیه وته ده. دا به تهذیبي ده، تهذیب نه ده. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ تحمل الکل په دې بنیاد وای حمل پیټ یو چتول ته وای. دا سه افراد دي زموږ د معاشره کې چې ځوانه کې هغه ډېر پندونه راوړل چې بوډا شسو کې نشته هم پند راوړي خو د غریب پیره پیږي. پتا ځکه کم یو کس ته چې هغه تلی دا غنه پند غستی هغه ځای به سره اوس دا د نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق دي. یو سړي کې دا نه ده کې مې ځان ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی وای. دویم جمله غدا وای تکسب المعدوم. معدوم هغه چاته وي چې هغه سره سنئ او تکسب مطلب دا دی چې ته د معدومینو د کسب خیال ساتي. یو سړي سره سنشتا نو تا هغه روزګار روان کې. یو سړي سره سنشت لري نو ته هغه لاس کې څه پیسې کې دي چې په خپل خپو دی ته خدمت شروع کړي. یہ دو جملوں باندې سوچو گا چې اسلام زمونږ د خدمت لومبنه مستحق څوک ګرځولي دي. معاشره کې هغه بوډا بوډۍ چې د هغې څوک نه ارمل او رامل هغه چاته وي چې د هغې رزق ختم شوي هغې سره رزق نه او نه د هغې د روزې د ګټلو څوکي. دریم هغه څه فرمایي وتعین علی نوائب الحق
द हक प बाब के चिचाता ज़रूरत थे न त पाए के इमदाद के दा दरे द रसूलुल्लाह सल्लम आगा अखलाक की खुद ली कि रसूलुल्लाह सल्लम ला नबी ने और अखलाक के मौजूद ये तो माशरती अखलाक हो दे हदीस के राकम ची मुंगा आयु न पदे के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तरगीब वर्की दे तरफ सड़े द आरामिलो द यतामा और ख्याल साथी यतीम आगा माशूम चिराग प्लार मर दे तो चाचे मोर मर या तो यतीम न वही शरीयत के लुगत के औरत वही लेकिन शरीयत के औरत न वही ताकि वजह दारा च द प्लार द रोट द औलाद जिम्मेदारी द रोटे चे कपड़े दवाए अस्तोगने तरके में जदे बालिग नहीं ना प्लार दे तो करे जदे इंसान प्लार मर्श दे उस बेसरे शख द मोर प मर्ग बानेरा टिक दा च माशरा का सरा खसलूक न गई अकपलारे द्वैम वादो की न ब्या खजा के में इंसानियत नहीं अगम बदसलूक गई लेकिन शरीयत दत यतीम न हुई खो यसीर वर्तम न हुई ना पुख्ता पुख्तो रही यतीम दे प्लान के यसीर दे पुख्तनो खबर कुरान और हदीस के इस्तिलाह दगरा यो सड़े च दा से खल्क ख्याल साथी दा कम ची उंग वायु दा अजर बसम रही अस्साई अलल अरमिलते वल मसाकीन आगा सड़े चागा मेहनत कई कोशिश कई द आरामिलो द अरमिलो द पारा मेहनत मशक्क़त की दागी द पारा दागील द रोटे इंतज़ाम कई द छः कई द बीमारे कई इलाज वाले कई अस्तोग ने कई असायद द अरमिलो द यतीमानानु कई मसाकिन बस राजरी कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह पशान दारे सड़ी अजर दे दो कम चे जिहाद कई द अल्लाह पलर जिहाद तार सड़े टूपू ने वही क्यों खसीस दे खपले शराय तो सरा लेकिन दागे न मख की दखपले माशरे द कमजोर अफराद ख्याल सादल पकड़ते दायो मुजाहदा दायो जिहाद दे अल्लाह पलार की चियो सड़े द गरीबानो कुंडो यतीमानो ख्याल सादी और दागी द रोजे द इलाज मुआलजे दास्तोगने द लिबास दागे ख्याल सादी असले मुजाहिद दे और दस आम सड़े ने वही फतवा न दा बल्कि दाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान दे गप न रहे ब्यावई वकल्लज़ी यसूमुन नहार व यक़ूमुल लैल और दा अजर दाग सोड़ी पशान दे चागा टोल अशपा नफल न गई सड़े टोल अशपा नफल गई और यो सड़े बोले कि अगर वजे दे यो यतीम याद मिस्कीन याद आरामिल ख्याल साथी दागे टोल इश्पे इबादत अल्लाह दला अजर और गई बल्कि आगा सड़े यसूमुन नहार चागा टोला मुदा रोजी निसी फर्ज न याद नफल रोजे निसी यो सड़े च गरीब गुरबाद यतीम यतामा आरामिल मसाकिन ख्याल साथी अल्लाह गले सुमरा अजर और गई कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह वकल्लज़ी यसूमुन नहार वकल्लज़ी युह्यिल लैल अल्लाह तुमरा अजर वकील का गोया के दे टोल अशपद अल्लाह पलार की लड़ दे देना दे इंसान इंसानियत मालूमी मुंगे खलक भी नहीं हदीस खिलाफ के रवानी पीज वक्ता मुंज बकई पकोर के बह खजई कमजोर इदागे ख्याल बनसा दी बूढ़े मोरी दागे ख्याल न सादी दे बूढ़ा प्लार ख्याल न सादी द बूढ़ा अतर ख्याल न सादी द मामा ख्याल न सादी तस्खर ख्याल न सादी तेरे से मतलब बल्कि उसको बगैदा से खलक मुश्तरे चिदागी लूर मलशी लेके नागा मड़े लूर लंदर आदि लेकिन अल्लाह लार के होते मतलब पाबंद है नहीं बंदर आदि इलाज मुआलजे की दलूर अस्पताल के प्रति गरीब रिपुन और लेके दिली फकत अपलार से शफकत न महरूम है बोले अगर जी चेला के दिल जुलम दे
ما باره کې خلک وي د تبلیغ خلاف دي، تبلیغ خلاف نه یو، د اخلاق خلاف دي، دا غلط اخلاق دا هیڅ چا نه دی ویلي چې یو سړی د الله په لار کې وځي نو ګندهغه د خپل وجې خیال نه ساتي، دا د چا ویلي؟ اوس له ګیله هم ورشي. تاسو ته که یاد یا فروری کې یو زلزله راغلی وه ډېر مخکې، تګیل ته جماعت و د هغه علاقې و، ما ورته مهرباني وکړه ستاسو علاقه باندې زلزله راغلې ده، د بچو معلومات وکړې، د اولاد معلومات وکړه، څه نه شو هغې یې نه بس ضرورت نشته، موږ د الله په لار کې وته یو. دا ورته چا خیلي دي؟ هله اکابر ورته ویلي، مشران ورته وایي داسې نه، دا دروغ وي، دا جماعت بدناموي. یو سړی چې د هغه شعار دی چې زمونږ او ستاسو کامیابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو خپلولو کې ده، د هغه طریقه ہوتا اورېده چې کله هغه د مسکین، د یتیم، د پردي غریب غربا خیال ساتي، د خپل به ساتي که ونه ساتي؟ په دې پیغمبر مه بدناموئ، دا د دین طریقه نه ده. انسان له هم درد کېدل پکار دي، د انسان انسانیت دي دی نه ښکاري. عبادات که زه کوم نه هغه زما ذاتي معامله ده، او که نه کوم نو هم زما ذاتي معامله ده، خو که زه معاشره کې د خپلې مور خیال نه ساتم، د پلار نه ساتم، د رور نه ساتم، نو دا زما ذاتي معامله نه ده، دا زما معاشرتي معامله ده. او په دې شریعت ما ته ګناهګار وایي په دې بنیاد چې زه د معاشرتي حقوقو ادایګۍ نه قاصر یم، نشم کولی. دا خلک په دې مصیبت کې گرفتار ده چې زه مونځ کوم، مونځ کې لیکن حقوق و لباس مخکې دي، د الله لار کې به وځي لیکن ستا د ښځې حق په تا باندې دی. واضح حدیث راځي چې صحابه کرام سره رالل، د سیده عایشه نه تپوس کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې څومره عبادت کوي؟ هغه یې ماسوتن چې مونځ وکړي رایې سمدستي وده شي. تاسو هم سمدستي وده کېږئ؟ خوی بدل گئے، سال سړی پاسي علاقې چې ماسوتن وختي وده شوي، دا تر 1 بجې پورې وخي، بیا یې پاسم نه بیا د سهار مونځ ته روزانه تلي، او بیا ملا صاحب هم ورته حدیث ښودلی دی چې یو سړی ودهږي نو په هغه څه ګناه نشته، اخوال هغې چې عمر کې یو ځل ودهږي، خو چې هر سهار ودهږي نو دی به ګناهګار نه وي. دا مسله نه ده، دا دې ته ګسله وایي، دا ګپ دی. سړی چې ودلی دی ګناهګار دی، ولې؟ پېشمنۍ به راځي سر ورځې پس اوس کړه، تاسو هغې له ستل کوئ چې پاسېدو لپاره، هغې دپاره انتظام کوئ، نو سهار هم د پاسېدو انتظام کوئ. دې ګپ کې مه پرېږدئ، دا دروغ دی دا خبره چې سړی ودی دی ګناهګار نه دی، ګناهګار دی. زه حلفیه یم چې دی ګناهګار دی. د هغې وجه دا ده چې دی د پاسېدو څه انتظام نه کوي، او دا کم چې ویښ شوي نه دي څه ذمهداري شته که نشته؟ زمونږ کورونو کې ښځې د دین نه بې خبرې، په خپله مونځ کې او ماشومانو پسې ور راپورې کړي پرې چې خوب وکړي، دا د هغې ذمهداري ده چې ویښ کړي، او دا د پلار ذمهداري ده چې ویښ کړي اولاد. د دې خوب نه روځي، دا د عتیق وخت کې وده کېدل دا پرېږدی، دا فریضه ده. رسول الله ماسوتن وختي وده کېدو، هغې وفرمایل وختي وده شي، سهار کې چې پاسېږي یو 8 رکعته لمونځ وکړي، بیا وتر وکړي، نو بیا که زه ویښه یم نو ما سره خبرې وکړي، او که زه ویښه نه یم نو لږ څه ملي. 3 کسانو نه یو وایي چې دا خو معمولي غونده عبادت دی 8 رکعته، تاسو ته هم لږ ښکاري، خو تاسو کې څوک دي چې د شپې پاسي 8 رکعته کوي؟ ښکاري خو دا لږ، خو کم یو کس پاسېدلی چې سړی پاسي بیا پته لګي، چې نه پاسي هغه ته اندازه نه لګي. ځکه هغه خوب پرېښودل، آرام پرېښودل دا ګران کار دی. د دې 3 واړو خبرې وکړې، یو قسم وخوړ زه به نکاح نه کوم، بل قسم وخوړ
چې زه خپل خځه ته نږدې کېږم بل قسم خور زه بټول شپه وي خیم ته خلک شیخي وي دا شیخي شروع کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی سیده عائشه ورته وویل چې درې کسان راغلي دا سه قسم یې خوړل دی اپ دې ډېر زیات خفه شو او داغه د خفګان علامت بداو چې داغه اننګي مبارک به تک شروع شو ته وې دی چې انار نه چور کړل تک سره وشو تو جماعت تراغه خلق جمع کوي فرمایل پتا شو کې کم یو کس زمانه زیات متقی دی او کم یو کس زمانه زیات پرهیزګار دی کرای چې څوک نشته نبی فرمایل زما کله نفلی روزي او کله نه کله د شپې عبادت لپاسم کله نه پاسم او زما خزم مشتره او ز خپل خزو سره ملاويږم هم دا د نبی صلی الله علیه وسلم فرمان دی دې نه سمالي مشو چې سړی به د خزې حق نه ادا کوي یا یو سړی به د خپل اولاد حق نه ادا کوي دا دین نه دی دین داري چې سړی به منظم کوي او دی به د اولاد خیال هم ساتي سړی به قرآن هم وي او دی به خپله ښځه هم پېژني سړی به شب زنده دار هم وي لیکن دی به خپل معاشرتي ذمه دارۍ هم پوره کوي زمونږ خیال دا چې ما مونځ وکړو روژه شوه حج شو زکات شو بار کې یو سړی د لوږې مري نو مري به ګاونډي کار څومره کنځلماري نو خیر دی یو سړی که چرس خرڅوي نو خیر دی خیر دی دا معاشرتي ذمه دارۍ دي دا پوره کول پکار دي نو دې حدیث کې کسانو ته د اجر وعده ده د مجاهد پشان او دا کسانو پشان ته چې ټول شپه عبادت کوي او دروازه روزه نیسي کم کسان کم چې د یتیمانو او د مسکینانو خیال ساتي اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين